إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر محترم سامعین و مسلمانان رونو د ډېرو ورځو داسې بعضې ملګرو موږ نه دا مطالبه کړې وه چې د قربانۍ متعلق یو څو خبرې تاسو وکړئ. د قربانۍ متعلق ډېرو علماء کرامو په مساجدو کې په سوشل میډیا باندې د قرآن او د حدیث په رڼا کې بهترین بیانات کړي دي. الحمدلله زموږ مسلمانان خاص کر د کتاب او سنت منون کی هغوی د دې مسائلو نه خبر دي او موږ به د دغې ملګرو د وینا په بنا باندې یو څو خبرې د قربانۍ په متعلق به وکړو. اوله خبره دا ده چې دا قربانی د شریعت پر رڼا کې څه حکم لري. آیا دا قربانی فرض دا، واجب دا، سنت دا، مستحب دا؟ د دې په شریعت کې څه حیثیت دی؟ جمهور علماء کرام یا ائمه د دین، محدثین، مفسرین اکثر هغوی په دې باب کې دا اقوال په خپلو کتابونو کې ذکر کړي دي چې قربانی دا سنت مؤکده ده. په دې باب کې بیا بے شماره ادله دي د کتاب او سنت نه. او ځینې علما او ائمه داسې شته چې هغوی وایي چې قرباني دا واجبه ده. هغوی هم خپل ادله په دې باب کې ذکر کوي. خو دا مقام چونکې د ادلو د بیانولو نه دی، سامعینو ته، اوریدونکو ته موږ صرف یو مختصره خاکه ذهن کې اچوو. راجح قول پدې کې د جمهور علماء دی چې قربانی دا سنت عمل دی، دا نه فرض دی نه واجب دی. یو انسان قربانی نه کوي، دی په قربانۍ نه کولو باندې ګناهګار نه دی، ځکه یو فرض چیز چې یو انسان نه ادا کوي دا هو په ډېر ګناهګاري کې حتی کې کفر ته موځي. تو صحابه کرامو کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئی سره د وس او سره د استطاعت نم
یو کال قربانی پرې خو دیوا دا د دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي چې قربانی دا فرض او واجب نه ده. د جمهور دا رایا د جمهور دا نظریه دا پرانا دا دلو کې راجح ده. دویمه مسله هر کله چې قربانی واجب نه ده بلکې سنت عمل دی د دې قربانۍ دپاره څه شرایط دي؟ د یو انسان قربانی به اعلی قربانی ګرځي قربانی به اعلی قبلیږي د الله تعالی په دربار کې چې دې کې یو څو شرایط دي دا خبره یادول پکار دی او په دې عمل پکار دی. اول شرط په قربانۍ کې دا دی چې کم ساروی مسلمانان مومنان علالی دا اختر پورز باندې پکار دا چې دا د بهیمة الانعام نه. قرآن پاک کے ملاوی اوحلت لکم بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام ستوی بے زبان ساروی. بیا په زبان ساروی کی ډیر سيزونه داخل دي خو نه هر یو بهیمۃ الانعام باندې قربانی نه کیږي. بهیمۃ الانعام دا سلور قسم دي او کله چې آئی کې نارینا زنانا یو ځای کې نو بیا ټول اته قسمه جوړیږي. دغه سلور قسمه سارونه ما سوا په بل ساروي باندې قربانی نه کیږي. یو پای کې اوښ دی پای کې غوی دی پای کې ګډ دی او دارنګې چیلې. دې سلورو سارو باندې قربانی جایز ده او چې کله ور سره مؤنث نارین زنانم یو ځای کې دا بیا ته قسمه شو. معنا اوخی که اوخی غوای غوی ګړی ګړی دا فرق نه کی چې یاره دا ساروی نارینه دی دا زنانه دی. او شرط پدې کې دا دی چې د دې اتو قسمونه بهر ببل ساروی نه. اوس یو انسان وایي زه پاس قربانی کوم نه کیږي. یو انسان وایي چې زه په چرګ قربانی کوم نه کیږي. یو انسان وایي چې زه په مرغۍ کوم نه کیږي. اگر که دا چرګ یا چرګ حلال دی غوښې خوړی شي مرغۍ حلاله ده خو لیکن قربانی پې نه کیږي. تحلیل جدا مسله ده د یو څیز حلالوالی جدا مسله ده لیکن پای قربانی کول دا جدا مسله ده. بای چې په دې مسائلو مسلمانان ځان پوهېږي. ډېر څیزونه شریعت حلال کړي دي لیکن قربانی پاغي باندې ثابت ده نه. نو ما لومبی شرط به په قربانی کې صحیح چې ساروی به د بهیمة الانعام نه او دا اته قسمه دي. امام قرطبی رحمه الله آپ خپل تفسیر کې اجماع را نقل کړي اجماع د مسلمانانو چې قربانی ما سوا د سلورو سارونه په بل ساروي نه کیږي. عالی کی والذی یضحى به باجماع المسلمین الازواج الثمانیہ.
هغه ساروی باندې چې قربانی کېدلی شي په اجماع د مسلمانانو دا اته قسمه دي. معنی کله چې نارینه زنانه یو ځای کې او مخکې نمونه ما ذکر کړل، په دې د ټولو مسلمانانو اجماع ده. دا خبره تفسیر قرطبیم ذکر کړی دا، امام ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې کړی دا، امام سرخسی په مبسوط کتاب کې کړی دا. یو شرط پدې کې دا دی، دویم شرط د قربانې په ساروی کې بدایي چې دا په معیار باندې پوره د عمر با دې حد ته رسیدي چې پای به قرباني کیږي. او دا معلومیږي د غاښونو نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تذبح الا مسنّا. تاسو چې کله قربانی کوي په یو ساروی نو په مسنّه کوي. مسنّه څه ته وایي؟ مسنّه هغه ساروی ته وایي چې د دوه غاښونه راختي. بیا پار یو ساروی کې خپل تفصیل دی، ګډه کې، چیله کې، اوښ کې، غواغوی کې. خو مسنّه تعریف هم داده، تمام محدثین لکی، محققین لکی په شرح د دې حدیث کې مسنّه هغه ساروی ته وایي چې د پيو غاښونو د غرزولو نه بعد د دوه غاښونه راختي. ساده الفاظو کې به ووایم یو ساروی 3 کالو ته رسېدی، 4 کالو ته هم رسېدی، خو د دوه غاښونه نه دي راختي، نو په دې ساروی قرباني نه کېږي. ډېر مسلمانان د دې مسلې نه خبرې، بس دا خبره کوي چې جی د 2 کالو دی، د 3 دی او غاښونه نشته. دا تا د چاوي شرط پدې کې دا چې هغه دوه غاښیزي. دریم شرط د قربانې دا دی چې قربانې ساروی حلاله نو په خپل ټیم کې به حلاله. دا نه چې د ټیم نه وړاندې ته قرباني وکړي. ټیم سره د اختر مونځ چې کله وشي، یو انسان د اختر د مانځه نه مخکې، د ټیم نه مخکې قرباني د وکړه، ساروی حلال کو، نو دا قرباني نه ده. ټیک دا یو عامه صدقه ده، قربانی دې ته نشي ویلې. دا یو عبادت د پاره ټیمي، د مانځ خپل ټیم دی، دارنګې د قربانۍ خپل ټیم دی. سلورم شرط په قربانۍ کې بدایي چې کم ساروی ته حلاله دا به د عیبونو نه، د نقصاناتو نه، د بیمارو نه به پاکي. او وروسته زویم دې ته به سلامتیایي د عیوب او د نقصاناتو نه. اوس په دې ځان پوهول پکار دي چې دا څومره بیماری دي. ډېر مسلمانان هو په دې مسایلو نه خبر، یا ځان نه خبرې. هغه کمی بیماری دي چې په ساروی کې وي نو قرباني به نه کېږي. نو په اجماع د مسلمانانو باندې اجماع اصلور بیماری دي. کله چې دا سلور عیبونه په یو زناور په یو ساروی کې وي نو قربانی به نه کېږي. او کده دینه ما سوا هر څومره نقصانات په یو ساروی کې وي نو سپاک نه لري. حدیث زید براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ
آوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ادریدو په مونږ کې مونږ ته بیان کولو مونږ ته تقریر کولو مونږ په مسائلو د دین باندې پویولو نو ویلې چې اربعون لا تجوز فی الضحایا سلور قسم عیبونه دي سلور قسم ساروی دي چې پاغي قربانی نه کیږي سلور قسم ساروی سے یو الاوراء البین عورها یو داسی ساروی دے چی داغا اڑنوالے بالکل خکار دے بعضی ساروی داسی چی اڑنوالے خکاری داغا پسترگو کے نقصان دے خدا نقصان دے ساروی کو رے خکار دے بعضو خبر زان پویل پکاری خکارا دے اخکارا رنوال اخکارا دے د ساروی پسترگو کی عیب دے آگے اخکارا دے تیوینی چی ساروی بدی لگی شیڑا دے ممسوح العین دے پدے ساروی قربانی نکی دویم والمریضتو البین مرضوها داسی بیمار ساروی چی دی بیماری بالکل خکاری گوره یو خدا سی بیمار ساروی چی د بیماری خکار نہیں دنن بیماری ظاہر ہے کہ اسے بیماری خکار نہیں پاغی باندې کیگی مرض خکاری بل والارجاء البین ذلوها دا سی گوٹ ساروی دے چی د گوٹ والم خکار دے او پتہ لگی چی پلار روانی گوٹ گوٹ روانی او کدا سی ساروی وی چی ٹک دا گوٹ دے لیکن گوٹ والے اخکارا نہ دے عامو زناورو سر چی روانی نو صحیح روانی آئی سر مزل کولے شی آئی سر سر لت لے شی بیا بھی کی چی گوٹ والے بالکل اخکاری سلورم والکثیر اللتی لا تنقی یو دا سی ماندہ زناور دے ماندہ چی اڈو کی پکراوتی خوا نو پاغم نکی دا سلور قسمہ بیمارے دا سلور قسمہ عیبنا چی پکم زناور کی نو پائے نکی وہ پا حدیث باندی لگزان پویل پکاری پا حدیث کی سنگ الفاظو اربعن لا تجوز فی الضحایا الاوراء البین اورها رنوالے اخکارئی گوڑوالے اخکارئی بیماری اخکارئی دا حدیث دلیل لے پدے خبر باندے چھ معمولی نقص معمولی عیب دا سباق نلری معمولی نقصان دے بسترگو کے معمولی نقصان دے پخپا کے معمولی نقصان دے پا بدن کے آگے بالکل اخکارا نہ معلومی گی نو دا دلیل لے چی پدے باندے قربانی کی بعض خلق ہوڑی قصے گئی دا سی ساروی بیا کم زے پیدا کے خام خواب پس ساروی کی ہوں معمولی نقصی کے نا یا گر ادلے یا اخپا گر ادلے کم زے کی وین راوتی او کدی قصو مسو پسی گردی نو بیا ہو دا سی ساروی دیر کم ملاوی گی پمیلو کی نمائے چی درہم شرط بسی درہم شرط بدائی چی دا ساروے با دا ہر قسمہ نقصانات و نپاکی سلور نقصانات میں تاؤس ذکر کرل کہ دا سلور پکی مکوا جی کوا بعضی خلقوں کی اڑی رو قصے مشہوری دی اڑن بنائی گوٹ بنائی اور سیبا لکھے بے ہوئی اگدئی بعضی ملیان ہوئی میلو کے بغیر دی چی دکم ہوا دکم ہوئی لکھے وڑائی نو پاغیم ہوئی قربانی نکی اور بعضی ہوئی چی دکم ہوا ہوئی یا لکھے پریشوی نو پائیم نکی نور ام سخت اکڑا خواہ
لکه بنی اسرائیل ته چې الله ویلیو موسی علیہ السلام سوی ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره الله وی یو غوا لاله کې دوی پکې قصې جوړ کړې غوا همونګه لالو دا غوا چې دی و بخور کولی شي که نشي کولی پټې اړولی شي که نشي اړولی رنګ به یې څنګه وي ځوانه به وي بوډۍ به وي دا غوا کیسه شو بیا هلکه شریعت کې د یو څیز ممانعت نه راغلي ښکارا نو ځان نه به قیسې پکې بیا نه جوړې شریعت کې سلور بیماری ذکر شو بس کنه اوس قیسو پسې ګرځې ښه لکې پرې شوي کېږي به کبه نه کېږي شریعت کې خو دا بیماری نه د بیانه شوی که نه د مقطوع الذیل وایي د کم څاروي چې لکې کټ کړي شوي ابن قدامه دا کتاب د المغنی په نوم باندې پاغ کتاب کې د ډېرو سلف و صالحینو نه د کم څاروي چې لکې پرې شوي پاغې د قربانۍ د جواز ډېر علماء ذکر کړي دي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ داغه دا فتوا وا چې د کم څاروي لکې پرې شوي په دې قرباني کېږي سید ابن المسیب دا فتوا وا حسن بصری فتوا ورکولا سید ابن جبیر امام نخعی دا د دین لوی لوی امامان د سلف وی داغی دا فتاوی موجود دی په ابن قدامه مغنی کی ذکر کړي چې مقطوع الذیل باندې د کم څاروي لکې پریشي پای کیږي ته کم د باغ مولای چې فتوی ورکې ښه درم عقلی دلیل وورا کده یو څاروي لکې پریشي نو څاروي ته څه نقصان دی د څاروي غوښې ته څه نقصان دی په لکې پرې کولو سره خو د څاروي په بدن کې څه نقصان نه راځي غوښه کې څه نقصان نه راځي زینت کې ښایست کې نقصان نه راځي شریعت کې د دې نه منع نه ده راغلې شریعت کې چې د کمی بیماری منع راغلې دا یې وضاحت هم وکړو که نه نو د کم شیز منع چې شریعت کې نه راغلی نو د ځان نه به ته تحلیل تحریم نه کې سلف صالحینو د لکې پرې کړې شوي د څاروي په قربانۍ د جواز فتوا ورکړې ده خلک دې د مسلو نه ځان خبر کی د قرآن او د سنت زده کړه په قرآن او سنت باندې ځان پویول دا به د سلف صالحینو په رهنمایۍ کې دای فتاواو ته به ګورې همدغه وجه ده چې د دې دور د عصر حاضر مشهور لوی امام شیخ عثیمین رحمه الله اغم دی خبرې طرف ته اشاره کړي په شرح الممتع کې نو دا یو عامه خبره مشهوره ده خلکو کې هلکه وایي لکې ته به م ګورې ښه دا وضاحت د دې دپاره کوم چې چاته تکلیف پیښ نه شي بیا د قربانۍ څاروي اخیستلو کې دویم عیب په څاروي کې چې راشي بعضې خلک وایي په دې م نه کېږي ښه هغې ته مکسور القرن وایي هلکه وایي د کم څاروي ښکر چې ماتي نو پای م نه کېږي ښه وایي ښکر ته به م ګورې ښه هلکه ښکر ماتېدل د ښکر خو صحیب نه دی ابن عبدالبر څلورم صدی عالم دی آیو کتاب لیکلی دی الاستذکار په نوم باندې پای کې د علماو اجماع د ذکر کړی دا چې د کم څاروي ښکر ماتي
پدې ساروی قربانی کیږي مګي منع نه ده. دا صاحب دی نو ابن عبد البر امام نووی رحمه الله د په شرح المهذب کې بے شمار سلف بے شمار علماء محدثین مفسرین ذکر کړی دي او د جواز فتوی ورکړی دا چې د کم ساروی خرماتی نو پاغ ساروی قربانی کیږي او سمن نه دراغلی د قران او سنت پر اړه کې چې رمه کوي خرمات دل صاحب نه غوي زمون په عوامو کې دا خبره ډېره مشهور دي او کې دي چې چای باز علماء نه اوریدلی چای سره پورا تحقیق په دې باب کې بنو نو سرنګي چې د ساروی لکه پرې کېدل صاحب نه ده دارنګي د ساروی خر ماته دلم په ساروی کې صاحب نه ده. درم دا خبره مشهوره ده چې د کم ساروی غوږ پرې کړی شي په دیم نه کېږي خوي دا اور بند کا خبر شي آیت مشقوقه الاذن وای او بند کا مشقوقه الاذن څه دی د یو ساروی غوږ پرې کړی شي شلیدلی نو یاره جی په دې قربانی نه کی تاسو ډېر دا خبره اوري. مذهب د جمهور علماء دا ده چې د کم ساروی غوږ پرې کړی شوی غوږ کې عیبی په دې قربانی کیږي. دلیل په دې باندې څه دلیل مخکې ما ذکر نه کوسه دلیل د پیغمبر پاک حدیث ده هغه وی اربعون لا تجوز فی الضحایا سلور قسم عیبونه دي چې قربانی پاغي باندې نگی نو پاغي سلور عیبونو کې وکم ذکر راغی وقف نه ذکر کړي دا حدیث په دلیل دی. یو بل دغه حدیث راوی چې ده براء ابن عازب ده رضی الله تعالی عنہ دته عبید ابن فیروز وی انی اکره ان یکون النقص فی القرن والاذن. عبید ابن فیروز براء ابن عازب دوی زه هغه ساروی بد غنما پاغي قربانی کول بد غنم چې داغي په اخکر کې او دای په غوږ کې نقصان دی په نه کو. براء ابن عازب ورته سوی فقال له ما کرهت فدع ولا تحرمه على احد. بس ټیک دا چې ته بد غنې ته مکوا ته داسې ساروی وګوره چې خر امروغي وګونه امروغي خو لیکن په بل مسلمان باندې محرم وا بس تا طبیعت نه لګي نه لګي کنه خو په بل مسلمان ته دا موای چې نه کی دا ګوره د حدیث راوی ورته نصیحت کوي د پیغمبر پاک صحابي دته نصیحت کوي هغه صحابي چې د پیغمبر نه حدیث اوریدلې او د قربانې په ساروی کې چې کم نقص دی هغه بیان کړي هغه ورته وی په خپل مکه او په بل محرم. دا نصیحت مونږ مسلمانانو تم کو منډه کې وګرځي میلو کې وګرځي خسار وی والے خري روغي وګي روغي لکه روغي تر دې پورې چې په د سرمنو په میانس کې چې کم وختي هغه دې مروغي وی ګوره خو بل مسلمان باندې تحریم حرامول هم کوي کنه په بلی ولی حرام ہے. نمائے چې عوامو کې دام مشهوره ټیک دا یو مسله علمی دلتشتا یو حدیث کی راضی علی رضی اللہ تعالی عنہ وی مونږ د پیغمبر پاک دا حکم کړی دی چې د قربانې په ساروی کې با ان نستشرف العين والاذن چې سترګو ته او غوږونو ته ډېر ښه ګورئ تاسو دا دوی خاص کړی دي
سترګو ته به ښه ګورې او غوږونو ته به ښه ګورې چې دې کې نقص نه وي. اوله خبره خو په دې کې دا ده چې دا حدیث صحیح نه دی. په دې کې ابن عادی راوی دی متکلم فیه دی، مانا حدیث په اعتبار د سند سره ضعیف دی. ځکه مخکې حدیث کې ذکر شو چې څلور عیبونه د قربانۍ په څاروي کې چې راشي نه پې کېږي، نو هلته سترګه خو ذکر نه وه که نه. ټیک ده هغه وړوندوالی ښکاره ویلي دي، غوږ پکې ذکر نه و. یو خو دا چې ضعیفه دی. اب په کار دا چې یو انسان روغ مالو ګوري، خو لیکن غوږ شلیدل صاحب نه دی. بل په دې حدیث کې خدا نشته چې پیغمبر خدا چې نه دی ویلي چې د کم څاروي غوږ شلیدلي قرباني پې نه کېدی ویلي او نه دی ویلي. دومره ویلي چې سترګو او غوږونو ته یې ګورې بس. یو قتل د څاروي دي، بل نه کېدل د قربانۍ دي، دواړو کې فرق دی. پیغمبر ویلی دی چې سترګو او غوږونو ته ښه وګورئ، داسې نه دی ویلي چې نه پې کېږي. دې خبرې ته شیخ عثیمین هم اشاره کړې ده رحمه الله. نو د دې حدیث نه دا استدلال کول په عدم جواز دا ډېر د عقل نه لري خبره چې نه پې کېږي. غوږ یې شلیدی دی، ښکرې مات دی. پیغمبر خو داسې نه وي چې نه پې کېږي. او دا کم حدیث د علی رضی اللہ تعالی عنہ چې دی دا محدثینو په باب د مکروحاتو کې راوړی دی. مکروح جدا شی دی او نه کېږدل جدا مسله ده. امام ابو داود، امام ابن ماجہ، امام ترمذی. نو کچری په دې حدیث پر کې قربانی پې نه کېدلې، نو محدثینو په هغه باب کې راوړی چې هلکه په دې نه کېږي. بل د دې دور لوی لوی علماو، د دې عصر لوی لوی محدثین، شیخ ابن باز رحمه الله، شیخ عثیمین رحمه الله، د دین لوی لوی امامانو د غوږ شلیدلي په څاروي باندې د قربانۍ کولو جواز فتوا ورکړې ده. د ښکر مات په څاروي د جواز فتوا ورکړې ده. د غاښې چې ماتي په هغې د جواز فتوا ورکړې ده. لکې شلیدلي یا لنډه شوي پرې شوي جواز فتوا ورکړې ده. شیخ عثیمین وایي ولا فرق بین ان یکون القطع قلیلا او کثیرا حتی لو قطع القرن كله والاذن كلها او الذیل كله فانها تجزی. دا فرق مرق نه کوي قربانۍ څاروي کې. کله کې ټوله پرې شوي او که لږه پرې شوي، که ښکرې ټول ماتي او که معمولي ماتي، که غوږ یې لږ شلیدلی او که ډېر شلیدلی، په دې ټولو څاروو قرباني کېږي. وایي شیخ ابن باز هم وایي، شیخ عثیمین هم وایي. دا بعضې خبرې مې د دې دپاره وکړې چې عوامو کې دا بعضې بیمارۍ مشهور دي او شریعت کې دا ایسا حقیقت نشته. بس قربانۍ په څاروي کې چې کم عیب دی هغه پیغمبر ښکاره بیان کړي دي او ما هم بیان کړل. څلور عیبونه دي بس، باقي عیبونو لره اعتبار نشته. دا خو ما وي بني اسرائیلو غابتې جوړ نو داسې څاروی به کوم ځای پیدا کړي؟ دا خو به بیا ډېر مشکل شي داسې څاروي پیدا کول. ټیک ده کوشش دا پکار دی څاروی دې ښایسته وي، ښکرې دې مروغي، لکۍ دې مښي، غوږ دې مروغي، غاښ دې مروغي. خو که داسې پیدا نه شو نو دې ته به نه ګورې چې ښکرې مات دی، لکۍ پرې شوې ده، غوږ یې پرې شوی. ما تاسو ته دا یې وضاحتونه وکړل که نه. نو مسلمانان دې حد تر وسه کوشش کوي چې قربانی کولو کې اخلاص دې پیدا کی. دا خو بعضې شرایط ما ذکر کړل چې قربانۍ څاروي کې به دا شرایط وي. مختصر یې زه بیا وایم. د قربانۍ په شرایطو کې یو شرط دا دی چې دا څاروی به د بهیمة الانعام دی.
دویم شرط دا چې دا څاروی به دې عمر ته رسیدي چې پای قرباني کیږي. دریم شرط په دې کې دا دی چې دا څاروی به د هغه عیوبو نه محفوظي چې کوم عیوب منع د قربانۍ چې قرباني پاغي بیا منع وي. دا درې شرایط دي د قربانۍ کولو کې. بیا مې دا خبر هم ذکر کړې چې د قرباني په څاروي کې سرول عیوب معتبر دي. که دا څلور عیبونو کې یو عیب هم قرباني پې نه کېږي، او باقی په عوامو کې چې کومې خبرې مشهورې دي چې لکۍ پرې کړې شوي باندې نه کېږي، ښکر مات شوي باندې نه کېږي، او دارنګې غوږونه پرې کړې شوي باندې نه کېږي، د هغې وضاحتونه مې تاسو ته وکړل. الله رب العالمین دې موږ له په دین باندې سمجھ او بصیرت راکړي. مسائل ډیر دي، خو لیکن علی سبیل الاختصار، علی سبیل الاجمال، د اختصار په طور باندې صرف حاکم مسلمانانو ته بیان کړه. الله رب العالمین دې موږ له د قربانۍ کولو توفیق هم راکړي، اخلاص دې الله تعالی موږ له راکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.